تقوا دی تو وی چې ځان د حرامو نه بچ کا اور ځان د الله د نافرمانۍ نه بچ کا. د حضرت یوسف علیہ السلام داستان چې ووره په هغې کې دننه هم دا یو راز پروت دی، دا یو فلسفه پکې پرته ده، دا یو مفهوم پکې پروت دی چې اے خلقو گناهونه پرېږدئ. حضرت یوسف علیہ السلام واقع چې کله قرآن ذکر کوي نو قرآن فرمائی نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک. اے پیغمبر نن درته یو ښایسته قصه بیانوم، نن درته یو بهترین خبره کوم، نن درته یو بهترین واقع بیانوم. یو یوسف علیہ السلام دے د الله رب العالمین یو جلیل القدر پیغمبر دے، بل طرف ته په پلار باندې امتحان را روان دی، دا وړوکی یوسف علیہ السلام به جدا کیږي، بل طرف ته دا امتحان دی چې پرونو باندې به غربت راځي، بل طرف ته په یوسف علیہ السلام باندې امتحان دی چې کوی ته بارتاول کیږي، بل طرف ته پیدا امتحان دی چې د زلیخې لاس به د یوسف علیہ السلام گریوان ته رسی. بلا امتحانونه دي. یو امتحان خدا دی چې رونو ور سره ظلم وکړو اور کوی ته وغورځو، دا په یوسف علیہ السلام ځان له امتحان. بیا د یوسف علیہ السلام نه غلام جوړیږي او خرسیږي نو دا ځان له امتحان. بیا چې کوم دی د پلار سترګې ورپسې ړندېږي او بابا جان یعقوب علیہ السلام د حضرت یوسف علیہ السلام په یاد کې جاړي وبیدت عیناه من الحزن، د سترګو دا سپین روان شو اور دا توری په سپینو کې بدل شو. انتہائی غم دے پہ، انتہائی پریشانی دے پہ، دا ځان له په پلار باندې امتحان. بیا قحط راضی، انتہائی قحط سالی راضی، اگه قحط کې خلق خرابیږي، ورونو باندې لوګ راضی، کور کې چې کمدانو غنم ختمیږي، دا ځان له امتحان دے. اور دغه رنګ یوسف علیہ السلام چې د غلامینا بهر کیږي او مخ کیږي نو د مصر عزیز اغه خزا اغه د یوسف علیہ السلام گریوان ته لاس اچي اور دغه رنګ یوسف علیہ السلام زنا ترا متوجه کوي، یوسف علیہ السلام نه د زنا مطالبه کوي، دا ځان له امتحان دی. بیا رونه ورزی ډیره موده پسو او یوسف علیہ السلام ته ودریږي، کچکول ورته نیسي چې لږ غونده کې غنم را لزیات راکا او مونږ ډیر غریبانان یو، مونږ قحط والی یو، مونږ پریشانه والی یو. بیا یوسف علیہ السلام اغي ته وی تاسو یوسف علیہ السلام پیژنې، تاسو بنیامین پیژنې، اغي ورته وی انک لانت یوسف انک انت یوسف، آیا ته یوسف علیہ السلام؟ هغه ورته وی او انا یوسف وهذا اخي. دغه ټیم کې یوسف علیہ السلام په عرش باندې رہے، په تخت باندې رہے، کمرونو چې کوی ته غرزولې ده هغه رونه ښکته دي، کچکول داغي په لاس کې ده. یوسف علیہ السلام بادشاہانه انداز کې ناس ده، اعلان وته کوي انا یوسف وهذا اخي، او زغه یوسف علیہ السلام ما کوم چې تاسو کوی ته غرزولې دا زمارور بیانمین ده. اے رونو غب خو بیا لګو د خپل بابا جان د حال نه خبر کې هغه حیران دی. دا دومره امتحانات چې په یوسف علیہ السلام راضی، د دې امتحاناتو نه بعد یوسف علیہ السلام د بادشاہي تخت اولی خیجی. قرآن دا مضمون ذکر کئی انہو من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اللہ فرمائی انہو من یتقی، سوک چیزان دا گناہ نہ بچ گئی. یوسف علیہ السلام تا چی دا دمر لوی بادشاہی ملاوشوا، یوسف علیہ السلام تا چی اغلندو سترگو والا پلار اللہ بنا کو، یوسف علیہ السلام تا چی خپل زوڑ وطن ملاوشو، یوسف علیہ السلام تا چی خپل رونا ملاوشیو، یوسف علیہ السلام تا چی خپل پلار و مور ملاوشو، یوسف علیہ السلام تا چی بادشاہی ملاوشوا. دا دی طول وجہ اللہ ذکر گئی انہو من یتقی ویصبر، سوک چی تقوی اختیاری چاکہ چی تقوی، سوک چی زان دا گناہ نہ بچ گئی. یوسف علیہ السلام زان دا گناہ نہ بچ کو. زلیخہ دا زوانے پا زور کے وا، زلیخی کے خائص ہم زیادو، زلیخہ دا بادشاہ خز ہم وا، زلیخہ پا دبان دی بادشاہڑا ہم وا، دا ٹول سیزونا موجودو. بیام یوسف علیہ السلام زلیخی تا متوجہ نشو، زنائے و نکڑا. اللہ رب العالمین رایات کو زان دا گناہ نہ بچ کول او صفت دا تقوی زان کے راوستل، چی دا تقوی زان کے راوستا
اور ځان د دې ګناه نه بچ کو. الله ورته پلارم دوباره ورکو, الله رونم ورکړو, الله بادشاہیم ورکړه اور دنیا ته او عالم ته الله قانون خودو. انه من یتقی ویصبر فان الله لا یضيع اجر المحسنین. سوک چې د الله نه یریږي, چا کې چې تقوا رااله, چا چې د الله د یری نه شرک پرې خودو, چا چې د الله د یری نه بدعت پرې خودو, چا چې د الله د یری نه سود پرې خودو, چا چې د الله د یری نه دروغ پرې خودل, چا چې د الله د یری نه نافرمانی پرې خدا. نو الله فرمای انه من یتقی ویصبر, او په امتحاناتو کې کلک پاتې شو, فان الله لا یضيع اجر المحسنین. الله د داسې نیکانو اجر نه ضایع کوي. الله داسې خلقو ته اجر ورکوي, مقام ورته ورکوي. څنګه مقام الله ورکوي؟ داسې مقام ورکوي لکه یوسف علیہ السلام ته چې ورکو. د غلامین راوستو او د مصر بادشاہے ته جوړ کو. ټول رونو ولا رالل, ټول مصر کته دے یوسف علیہ السلام د بادشاہے په تخت دے, ولی خپل رب رضا کو. رونو دغه رب رضا کول غواړي, دغه رب سره تعلق جوړول غواړي. کله چې مو دغه رب سره تعلق جوړ کو, کله مو دغه الله مینه ځان کې راوستا, کله مو دغه الله توحید ومنو, کله مو دا عقیده جوړ کړه چې حاجت روا یو الله, کله مو دا عقیده جوړ کړه چې مشکل کشا یو الله, کله مو دا عقیده جوړ کړه چې اولاد ورکول والا یو الله, کله مو دا عقیده جوړ کړه چې حاجتونه پر کون کې یو الله, د زړه د راز نه خبردار یو الله. من یتقی, دا عقیده مو جوړ کړه او ځان مو د شرک نه بچ کو. فإن الله لا یضيع اجر المحسنین. الله بیا د نیکانو اجر نه ضایع کوي. څنګه نه ضایع کوي؟ اعلان کوي من یتق الله یجعل له مخرجا. الله فرمای د تقوا د وجه بدر ته بند لارې کولاو کوم. من یتق الله یرزقه من حيث لا يحتسب, رزق بده الله فراہ کی. ومن یتق الله یکفر عنه سیئاته, الله بده گناهونه معاف کی. رونو راځي چې نن دا یو نیت کو چې همیشه بزړه کې د الله یره ساتو, اور د الله د یره مقدمه دا چې لومبه بده توحید आवाज کو او ځان بده شرک نه بچ کو. اللہ سره به شریک نه جوړو, نه په ذات کې او نه په صفاتو کې. څوک الله سره شریک نه دی, نه خو نبی الله سره شریک دی, نه خو ولی الله سره شریک دی, نه خو ژوندې الله سره شریک دی, نه خو مړی الله سره شریک دی, نه خو عرش والا فرشتے بر اللہ سره شریکان دي, نه خو پرش والا انسانان الله سره شریکان دي. دې ته وی عقیدت توحید اور ځان د شرک نه بچ کول. لومبه د تقوا دا مقام دی. دویم د الله نافرمانی به نه کو, زنا به نه کو, دروغ به نه وایو, غیبتونه به نه کو, د مسلمانانو سپکی به نه کو, سود به نه کو, رشوت به نه کو, د رونو سره به دشمنی نه کو, د مسلمان ویني به پناه حق نه تویو. چې کله دا پلیټ فارم انسان جوړ کو دک درې انعام دي. الله فرمایي من یتق الله یجعل له مخرجا. الله وی بند لارې بر ته کولاو کم, بے عزتی به الله په عزت سره بدل کی, غریبی به الله په مالداري سره بدل کی. دویم الله فرمایي ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله رب العالمین به رزق فراہ کی اور دغه رنگ رب العالمین به گناهونه معاف کی.